کوم स्पीकर قوم اسمبلی جناب اسد کیسر سے. بسم الله الرحمن الرحیم. ډیره مهرباني ډیره مننه او الله خان خبرې وکړې او میجر صاحب خبرې وکړې. موږ نن دنیایي طور دا ښکارو چې دلته کوم کونسلران پاس شوي دي چیرمنان ټول شوي دي هغوی سره ملاقات وشي خو دا ماشاءالله کافي خلک راغلی دی او بیا به عطاالله خان چې نو خپله یو میټینګ وکړي په خپل کونسل کې ټول هغه راغواړي کونسلران لست ته والی هغه ټول به راغواړي او ټول تعارف وارف به ورسره ښه تفصیل سره وکړي. نو موږ نن دا غوښتل چې شکري پروګرامونه خو شروع کړي دي. موږ اسلام خان ته تللي وو او ماشاءالله د اسلام خان خلکو چې کوم استقبال وکړه زما خلک اسلام خان ډېر لوی کلي کې به څوک پاتې شوي نه دي دومره خلک راوتي وو ډېره مینه یې راسره کړې ده او بیا پنجپیر ته لاړو او زه به نور هم چې څومره کلي دي یونین کونسل دي یو یونین کونسل ته به ځم انشاءالله تعالی خدای ته منظوري دا میاشت دوه په دې باندې لګي او دې کې به زه تاسو ټول څخه درځم بخیر. که چېرته موږ خو دا الیکشن چې دی نو حقیقت دا چې دا نسبتا سخت الیکشن و او سخت الیکشن کې مسله دا وه چې بعض ځایونو کې چونکې ویلج کونسل کوم چې کوم سړی ولاړو نو هغه هم بیا ذاتي د پښتو دغه خپله مسله وه. هغه ویل زما باندې خپله راغلی ده په ما خپل تکلیف دی او زما خپل ضرورت دی نو زما پښتو هم زما هم څه عزت دی که نه زما هم څه حیثیت دی. نو موږ منو هغه لکه هغه خبرې موږ منو چې هغه هم مسلې وې خو بنیادي خبر دا ده چې که چېرته خدای مکه دې کې کمی راغلی وی تاسو یقین وکړئ چې دا ستاسو صحابۍ ته کوم حیثیت میلاو شوی دی د پاکستان په سیاست کې په دې باندې ډېر غلط اثر وغورځولی. اوس چې کوم دغه جوړ شه خدای پاک موږ له یو مقرره کړه بیا چې زه د پاکستان په مین چې کوم هغه سپریم کونسل دی موږ 15 کسان د خیبر پښتونخوا نه یو او زه پکې یم. نو دا ستاسو په وجه چې تاسو مړانه وکړه دا سیټ مو وګټه نو زه تاسو دا وایم چې د دې اثرات ماته پته وه چې د دې اثرات به زموږ د صحابۍ په سیاست هغه به ډېر مثبت یا نیګیټیو پرېوځي. نو زه خو ډېر مشکور یم کمزورۍ راته معلومې دي او کوتاهۍ هم راته معلومې دي بلکې په دې الیکشن کې چې زما کومه تجربه وشوه نو دا تجربه زما په تېرو دا چې کوم په 13 کې الیکشن کړی او بیا ضمني انتخاب وکړی او بیا په 18 کې مو الیکشن کړی بیا ضمني انتخاب مو کړی دی یا تېر چې مونږ کوم د ناظمۍ الیکشن کړی هغې کې والله که زما دومره تجربه شوي یو خو دې کې ما هر سړی وپېژانده ما خپله ذاتي پهچان وشو ما ته اندازه ولګېده چې لکه دې څوک دی او دو څوک دی او ما ته چې چا څومره خبرې کړي دي لکه اوس ما ته تصویر پوره بلکل داسې کلیر دی زه لکه دغه شوم ورسېدم زه دا وایم چې مونږ وروره دا مونږ چې دا سټرګل شروع کړی دی ګوره زموږ پلار نیکه سیاستدانان نو زموږ پلار نیکه سیاستدانان نو په سټوډنټ لایف کې یو دغه مو شروع شو یو احساس راته وشو چې یاره مونږ د دې علاقې خدمت کوو یا سیاست کوو یا پالیټکس کې راځو او یو جدوجہد مې وکړو خدای پاک دې له راوستو. قسم په خدای دی چې زه تاسو ته ایمانا دا خبره کوم چې دا سیاست چې دی نو صرف او صرف دا غواړم چې زما د لاسه دې وطن ته خیر ورسي دې علاقې ته خیر ورسي لکه دا پوزیشن چې دی هسې مو زما شکر الحمدلله روزګار خدای پاک راله ښه راکړی دی که دا نه وم زما دومره ګنجایش دی چې ما سره ټول فیسلټي بنیادي اویلیبل دي او د دې په وجه باندې زه د خپل علاقې له ترقي راوړل غواړم د دې علاقې پرمختګ کول غواړم او شکر الحمدلله تاریخ سپو کړو او تاسو ته پته ده چې بله زموږ په اسمبلۍ کې کومې خبرې ترې شوي دي او د دې نه مخکې هم دقه خلکو د ان پي لیډرشپ او د بوډیانو چې کوم لیډرشپ دی او مسلم لیګ دوی واړه چې ټول صحابۍ ته کار روان دی موږ ورته وایو چې بهي خبره دا ده چې صحابۍ ته څه کار روان دی خو یو شی نیمګړتیا ده که نه مطلب کروڑ نشته کروڑ جوړ شي نو ولې دا د خلکو د علاقې خلکو حق نه دی که تاسو له مخکې نه دی ورکړی که ګیس زموږ لکه واحد زموږ ضلع چې دا ګیس کې ډېر لوی علاقه محرومه پاتې شوې ده نو که هغه علاقې له ما ګیس راوړل نو دا مې ګناه وکړه که یو ځای کې بجلي نشته ګوره دا واحد ضلع چې دلته تر اوسه پورې بجلي موږ ته راځي د وانه د برهان د زیوا ته وانه بیا چې دلته راځي او هغه چې راځي نو هغې کې شم ني
نو که موږ دلته خپل ګرسټیشن کوو چېرې زموږ د خلکو ته د ولټیج مسلې حل شي دا د علاقې حق نه دی دا د عوامو حق دی نو که دا کارونه مې کړي دي نو ما خو دا خو په کار دا وه چې دا صوابۍ باندې همیشه ان پي حکومت کړی دی دې مولیانو پې کړی څو ځله دا مولیان منتخب شوي دي MNA پاتې شو د MNA MPS پاتې شو وایي تاسو تکلیف دی بھائی یو شی نیم زه خو دا غواړم چې ټوله صوبه دې ترقي وکړي ټول ملک دې ترقي وکړي موږ خو ټول ملک خبره کوو د ټولو صوبې خبره کوو خو چې کوم ځای زه نماینده یم نو چریټیز بګن ایټ هوم دا ګوره خپل کور به شروع کېږي کنه او زما په ګاونډ کې هسپتال نشته زما په ګاونډ کې سکول نشته زما په ګاونډ کې چېرې کالج نشته زما په ګاونډ کې زما روډونه خراب دي نو چې زه ځم او زم په دې اسمبلۍ کې ناست یم نو خلک وایي چې تقریبا بیا خو خپل علاقې ته وګوره بھائی موږ صرف او صرف د خپل علاقې محرومۍ ختمو د خپل علاقې چې کوم وروسته پاتې شوي ده 70 سال یا 74 سال چې پاکستان جوړ شوی دی او دې علاقې ته خلکو سپک کتلي دي او سپکې ورته کتلي حالانکې دې خلکو ګوره د صوبۍ په خدای خدمتګار په تحریک کې د ټولو نه زیات خدمت د صوبۍ د خلکو دی داسې نه که نه وهلته ټول لوبه خو دلته شوې ده که نه دی چې په 400 کې الیکشن بایلي نو هم دلته به خلک ووټ ورکوله دی کله اسفندیار خان راوستی دی الیکشن پې دلته کړی دی او کله عبدالخالق کاکا راوستی دی او دلته الیکشن ګټلی دی زموږ د خلکو خو همیشه ملګرتیا کړې په نرۍ ملګرتیا کړې ده خو د هغې بدل کې د صحابه خلکو ته څه نه دي میلاو شوي زه خو یو خبره اعلان کوم چې وروره ما پرون په برس کې دا خبره کړې وه او تاسو ته مو عرضه کړې وه که چېرته زه په دې عهده راغلی یم دا پوزیشن میلاو شوی او په ما کارخانې جوړې کړي زما بینک بیلنس سیوا شوی زما روزګار او کاروبار سیوا شوی نو ما ته ووایي چې وروره تا خو پوره بینک بیلنس دې جوړه کړو ما خو کوم کار مې چې په 2013 کې اخیستی هغه راسره اوس هم ولاړ دی او راتلونکی هم راسره راغلی ځکه چې هغه راسره چې کله وفادار هغه زما سره وفادار به سره نو زه په دې فخر کوم ماله په دې خوشحالي راځي زه خپل علاقې ته ترقي کوم ګوره ستاسو علاقه ده دا زموږ زاړه یونین کوسټرونه علاوه دا نوي یونین کوسټر ګوره خاندي ناست دي پنجپیر ملګري زموږ ناست دي پنجپیر کې چې ګرځېدې لکه داسې به ګرځېدې چې په تیندک بغیر به نه شو ګرځېدې په بد حال باندې ما ته وښایي چې د هغې څه حال پنجپیر څه حال د سلیم خان خو بیا داسې حال چې سلیم خان خو چا په حساب کتاب کې نه ګڼم بد حال باندې تاسو په هغه میل نور هغه پول هغه شکل چې تاسو کتلی وی نو تاسو وایي چې دا خلک څنګه دې خلکو راوټ ورکړی تاسو دا مانجرۍ ده دا صوابۍ ده په دې صوابۍ کې چې ما موږ سره کار روان کړی په صوابۍ خاص کې دا په تاریخ کې دغه کار په ګیس کور ته تقریبا ګیس روان دی په مانجرۍ کې هغه چمونو ته آواز ته موږ ګیس ورسول چې هغې تصور نه شو پر بانډو ته هغه ځای ته ورسول چې هغه لرې لرې علاقې دی ته مو ټول د ګیس پایپ ورسول روډونه مې باندې ټول کړي دي ټول ټینډر شوي دي چې باقي څه پاتې دي تقریبا زما خیال چې اوس چې کوم دا ټینډر مینډر روان دي تاسو پته یې یو ځای باندې پرېښلی ګراونډونه مو وکړو اریګیشن یې مو وکړی پروټیکشن والې مو وکړی بجلی مو وکړی جوماتونه به سولرې کړی نو زه دا خبره کوم چې دلته شکر الحمدلله د علاقې د ترقۍ لپاره و زه تاسو ځکه دا وایم چې زما ورونو به په الیکشن کې تاسو دا وایي چې ګوره دی ګوره صرف او صرف دا غواړي چې بس دی د اقتدار ته ورسي لکه مولانا پلدرمان ته نور څه تکلیف ته ما ته دا ووایي مولانا پلدرمان چې دی په کوم یو حکومت کې دی داسې راغلی چې هغه په حکومت کې نه دی پاتې شوی ما ته به یو حکومت څوک ښایي چې په دې پلاني حکومت کې بغیر د تاریخ حساب نه چې دی په حکومت کې نه دی پاتې شوی که د سیکهانو حکومت یې هم پکې دی ملګری یم دا نشته د پي سره پاتې شوی د مشرف سره پاتې شوی دی دلته MMA چې دلته حکومت و په کنټرول باندې و که نه په کنټرول هسې خو نه و که نه هلته چې نو دغه سره مشرف سره چې کنټرول کړی و د دروغ دغه به بزونه به ډبولو او دلته ورسره سیټینګ کړی و صرف تاریخ انصاف په حکومت کې دی نشته هغه ته خو دا تکلیف دی چې زه حکومت ته ولې بهر یم هغه ته خو دا تکلیف دی هغوی چې صرف او صرف ګوره د اسلام دپاره د اسلام آباد دپاره خبره کوي او دې باندې به انشاءالله زه د خپل خلک پوهېږم خو زه صرف تاسو دا وایم چې وروره موږ به د دې خپل علاقې ترقۍ دپاره کار کوو د دې خپل علاقې د پرمختګ دپاره به کوو د خپلو بچو دپاره به کار کوو زما اوس ټارګېټ سره نمبر 1 ټارګېټ مې دا دی چې دا هسپتالونه زه دې لیول ته ورسوم چې زما د زلدې خلک چې دی هغه صوابۍ نه بهر علاج نه ځي دا مې ټارګېټ دی دویم ټارګېټ مې دا دی چې د ایجوکیشن ادارې دې لیول ته ورسوم چې زما د زلدې خلکو ته د ایجوکیشن ټول فیسلیټیز د سکول له وارې د روشۍ پورې دلته په ډوز کې ملاویږي او کوالټي ایجوکیشن ورته ملاویږي
او شکر الحمدلله تاسو یونیورسيټي په کوم لیول ته بوتلی چې هغه له مسوره په هیربونو په فند ورکړو که هغه ومن یونیورسيټي ده او که خاص کر صوبه یونیورسيټي ده اوس بوله نوي چې نو چې یو ارب 80 کروڑ روپۍ په ومن یونیورسيټي منظور کړی دا هغه سټډو هغه لپاره او چې یو ارب 20 کروڑ روپۍ په صوبه یونیورسيټي ده او دا په ټینډر پروسس کې دي دا به کې واسطه او لیبارټري او د ټول سيزونو په دې کې جوړ شي میډیکل کالج لپاره بیا یو ارب روپۍ چې هغه منظور شوی ده چې ګډو خان میډیکل کالج جوړوي هسپتال بیا چې ډیولپمنٹ روان دي او دا هغه چې کوم ایمرجنسي ده هغه موږ ان شاء الله د سټانډرډ ایمرجنسي جوړو د کونډي هسپتال د ومن چنډ هسپتال د ماشومانو زنانو هسپتال چې هغه به د پاکستان کې دریم نمبر پوزیشن وي په خیبر پختونخوا کې دا هسپتال نشي دی به هر بنیادي سہولت د زنانو او د هغه لپاره نو دا بنیاد دا به ټارګټ ان شاء الله ځوانانو تاسو لپاره ما دې پر چې دی کنه 25 کروڑ روپۍ ورکړي د ګراوندونو لپاره چې چرته ګراوند نشته دا ویل کونسل لازمان نال دي تاسو خواسته دوه درې ضرور تاسو به ریکوست نمبر 1 تاسو ګوري په خپل کلی کې چرته تاسو ته ګراوند شاملات وي زمکوي او مطلب دا زموږ پیسې ورکول ته تیار یو موږ ته ګراوند اخلو چې کوم ځای کې ګراوند نشته چې کوم وینو کونسل کې ګراوند نشته موږ هغه د ګراوند ورکول غواړو صرف تاسو دا کوي چې لوکلي تاسو موږ لا شاملات تفای یا چې تاسو موږ ته چې نو زمکه آئیډنټیفای کړئ یا که څوک داسې وي لکه موږ سره په دا کې په کیا کې د کیا کلی خلکو چې 40 کنال زمکه راکړه او هغه موږ ان شاء الله ولا آباد او دا شان د ملکاباد کې موږ خلکو زمکه راکړه ته 60 کنال هغه چې نو ولا موږ 5 روپۍ ورکړي او خپل ګراوند جوړو نو دا چې موږ ته تاسو ځایونه وکړي دویم چې کنه ډېر لوی مسله چې دا هغه صفایي ده صفایي ده شوی ده ډېر بد حال دی په خوا بچي نو هغه ډیلرونه به هغه نظام تقریبا ختم شوی دی چېرته چې خاص کر په کلو کې دلته ټاون کې خو بیا مسله برابري خو په کلو کې خو بیا ډېر بد حال دی ځکه چې خلک په نالو کې ګند غورځوي او لوده کې بل ځای ګند غورځوي زما د ناظمانو صاحبانو ته ممبرانو ته کونسلانو ته راخواست دی چې تاسو کم از کم په دې باندې حوصله وکړئ مشوره وکړئ او د تحصیل چې کوم چیرمن صاحب دی عطاالله خان تاسو ډېر پر فنډ الوکیټ کړئ چې هغې په سلسله کې چې په ټوله ضلع کې د صفایي دا مسله موږ حل کړی شو ما بل خپل خیال دا دی ما نن دغه منسټر سره خبره وکړه او چې صوبې دپاره موږ دا غواړو چې تاسو یو پراپر پروپوزل جوړ کړئ چې د صوبې د بیوټیفیکیشن دپاره د صوبې د صفایي نظام دپاره او بنیادي سهولیاتو لپاره یو پوره پروپوزل جوړ کړئ نو زما خپل اراده ده چې زه به نیکسټ انشاءالله عطاالله خان به هم راغواړم ایم پي اے صاحب او ورسره چې نو دغه منسټر چې کوم دی د لوکل ګورنمنټ منسټر اف سیفټي هغه زه راغواړم او سره میټینګ کوو چې دا موږ یو ماډل ځنډه جوړو کړو صفایي د حسر ان شاء الله تعالی دا مو چې تاسو سوای صرف لوکل ویلیج کونسل والا به موږ ته ځمکه پرووایډ کوي په شاملاتو کې چې ځمکه راکوي خو هغې لپاره خپل یو لیګل پروسیجر دی او هغه لوکل پروسیجر دا دی چې څوک ځمکه راکوي هغه به انتقال کوي د هغه ډپارټمنټ پسې که څوک سپورټس لا موږ ځمکه راکوي هغه به سپورټس پسې انتقال کوي او موږ به پیسې ورکوو دا نه مفت پتې رالو پیسې به ورکوو د هغې لپاره خو د سرکار پیسې هغه لږ کمې بیشې به کي د هغې په وجه باندې خلک دا کوي که څوک سکول غواړي سکولونه موږ سره پرابلم نشته هېڅ ځای کې موږ سره پرابلم نشته موږ سره سکولونه شته که هغه پرایمري سکول وي که های سکول وي خو هغې لپاره شرط دا دی چې موږ به ځمکه راکړي د سکول خبر مې ځکه کړو چې خپلوان مې صحیح کړو د دې اکثر د سکول خبرې نو زه تاسو ته وایم چې تاسو به انتقال کوئ انتقال به راکوئ راله موږ ورته کوو څلورمه خبره چې دی هغه د خاص کر دغه ده د پارک چې اختر خان خبره کوم وکړه تاسو ځایونه تاسو خاص کر په دې ځای کې تاسو چېرته وکتل که نه دا صوبې سټي چې کوم ده دا سټي ایریا چې لکه صوبې سټي ده یا زیده سټي ده که نه زیدې والو خلکو سره موږ خبره کړې ده دوی وایي چې موږ تاسو له ځمکه درکوو د ګراوند لپاره تاسو هغې باندې تاسو دا کوئ چې موږ ګراوند لپاره چې نو تاسو ځمکه درکوو که د ګراوند لپاره ځمکه راکړه دا به بله ښکلی ګراوند جوړ کړو خو ورسره چې دی نو دلته که پارکونه کېدی شي چېرته چې هغې کې لږ ډېر سیټینګ خاص کر په دې ځای کې پکار دی د صوبې باندرې کې چېرته یو ښکلی پارک جوړ کړو یا وګورئ که سرکار چېرته ځمکه وي سرکار دلته ځمکه وي چې هغې کې نه نه دې کې زما خیال دی ستاسو دا ایریا دلته به چې سرکار چېرته ځمکه وي د اریګیشن ځمکه کوي
irrigation شته چرته ځمکه او چې دلته خپل تاسو یو دغه جوړ کړو خبردار پارک جوړ کړو چې ماشومان پکې چیرې ډېر هغه بنیادي ادا کړی شي نو زما دا یقین دی چې دا کوم خدای پاک موږ له دا اختیار راکړی دی او د خلکو را باندې کم اعتماد کړی دی نو ان شاء الله دا اختیار او دا اعتماد به د خپل خلکو لپاره استعمالوو او تاسو ریاض خان تاسو چې کوم تاسو له ډیماند نه کړی تاسو کنډاول موږ نور نوې 20 کروڑ روپو سره روډ ورک اته ته پته را ته پته راغله موږ ورکړو هغه ټینډر وشه ټینډر هغه ټینډر هم دغه شو تاسو کړي لبل چې کړو موږ یو کروڑ روپۍ ورکړي دغه لپاره یو کیلومتر روډ دی هغه هم تاسو ته پته چې هغه موږ سی دا کړی دی د بینۍ تاسو چې کوم روډونه هغه موږ په دې کې تاسو کړي دي د دې نه علاوه ما خلک دلته تاسو یو روډ نشته چې هغه ټینډر شوی تقریبا سما او حساب کې تاسو ډرای ورکو چې اساسونه ټینډر شوی دي خو یو خبره کوم په اخره کې سجمان یې راو پینګو کولو اعلان کوي تاسو ډیر ان شاء الله یو خبره کوي یو کار وکړو یو چې سوره کار دې کنه دا به ورکر په مشوره باندې طریقه کار به سي طریقه کار بدای چې چرته زمونږه د پارټي ناظم شوی دی نو زمونږ دا پروپوزل چې هغه به دا ویلو د کوسل صدروږي او هغه سره چې کوم نور وی او نور باغ سره پورا یو به سره جرګه جوړوي جرګه د کلی تنازع منازع چې سی هغه حل کول لپاره او ځان سره به د هر محله او د هر خاندان د هر ټبر نمائندګي په تنظیم کې دي د هر ټبر نمائندګي په تنظیم کې دي هر خاندان او هغه به قرارداد پاس کوي ای به قرارداد پاس کوي قرارداد ده او تاسو اکثر شي زه خبره کوم اکثر دا شي زه معذرت سره وکړم زه اسی اشارتن چا دغه کوم چې زمونږ صدر صاحب په بعض وخت کې داسې وکړي چې هغه پکې ذاتي خلکو سره خوشي بدي شي مسلې راشي دا به نه کوو وروره د محل چې کوم محله کې کار کېږي د هغه محلي جماعت کې یا د هغه محلي اجرا کې خلک به راغونډو او د هغه محلې د خلکو مشوره به کوو دا ته منظوره ده چې څومره کار کېږي د لوکل هغه کوم تر سیاسي پارټۍ کې ملګری دی که نه دی که پي ټي آی کې دی که نه دی خو چې کار محله کې کېږي نو خیر د مشران دې موږ ولې عزت ورکوو موږ به راغونډو چې راځئ تاسو دا کار وکړئ که دې کار کې څه کمې بې شي چې تاسو یې نګراني وکړئ ټیک ده که نه تنظیم به جوړوو تنظیم به د هرې محلې کې د هر خاندان نمایندګي د هغې باندې تاسو پوهېږئ زه څه ویل غواړم د ټولو نمایندګي د هر چا چې دا څوک نه وایي چې زما پکې نمایندګي نشته ټول نمایندګي به کوو کار به زه ما تاسو سره یو وعده ده تاسو په اتفاق باندې قرارداد سره په مشورې سره کار کوئ فنډ به زه راړم او که تاسو جګړې کوئ او د یو بل ګریوان کې لاس اچوئ نو بیا به زما ګیله نه کوئ ټیک ده که نه هلته به کار نه کېږي نو ګوره دا 2 کاله دي دې 2 کاله کې خیر ده دا انا چې ستاسو کومه ده که نه دا پښتو دا لږ داسې سایډ ته کېښودی شي دا پښتو موږ څه لپاره کوي پښتو موږ خپل عزیز ته پښتو دا وکړئ چې دا علاقه په مخکې بوځو دا ترقي وکړو دا ډیولپمنټ وکړو دا مو راسره وعده ده که نه زه درته وایم یاره زه تاسو به قرارداد کوئ متفقه ریزولوشن پاس کوئ زه به سره کېنم ناظم صاحب به سره کېني ایم پي صاحب به سره کېني ستاسو مشوره به کار کوو موږ ستاسو مشورې نه به کلاړو تاسو هم نه بیا ګیله کوئ تاسو هم نه بیا ګیله کوئ چې دی نو ځان له لار جوړې او هغې کې خپل پردی کې او دا خلک نور محلي خلک خفوي چې دا خوره دی خپل پردی کوي نو بیا به زه سوموټو والم دا صاحب راسره یي که نه سوموټو صاحب بیا به دا ګیله نه کوي چې زه د دغه شګه او هغه سره وزت کوم چې بهی نه دا څه چې دا کې د محلي خلکو مشوره باندې به کار کوي د محلي خلکو مشوره باندې خلک قومجي خپلېږي او پارټي به هم مضبوطېږي پان سره خبره کوي به زه امید دی نه لږ ځان ته زه تور جوړ کړم که نه که دی ما سره په دې اګري وي زما نه به کار غواړئ ته نه به کار غواړئ
او اتفاق په تاسو ساتي مشترکه تور باندې متفقه تور باندې موږ تاسو خپل کړو تاسو خپل ویل کوسر کې کېنی او تاسو خپل پروپوزل جوړ کړئ چې دا صفایي کار پکار دا سکول پکار دی دا چې نو روډ پکار دی دا لار پکار دی دا بجلی پکار دی دا ګیس پکار دی موږ تاسو رکینو ها او دا بل کوئی چې د توامه د تنوامه ها خلک پکې جوړ خپلېږي او تنظیم هم مضبوطېږي په دې کې چې کومې فایدې دي زه د سپیکر صاحب او ستاسو د دې غونډې نه یو پایدار لم ځکه د کریم خلک د پاټک میرې راجمع شوی دی او دا د چیرمنانو سره تعلق ساتي او خاص کر زمونږ عطاالله خان سره تعلق ساتي که قرارداد ورته وایي نو قرارداد دی او که تجویز ورته وایي تجویز دی زمونږ د دې ټي ایم اے یو ډېر لوی ځای دی ورسره په دې چوک کې او ډېر بدرنګه مارکیټ دی هغه زما دا قرارداد دی او که تجویز ورته وایي چې هغه مکمل ختم شي د ټي ایم اے نه 1 روپۍ نه ورکوي خلک لکونه روپۍ ورکوي او چې زبردسته پلازه پې جوړه شي یو ډېر لوی میدان به زموږ ټي ایم اے ته راځي دا چې زما قرارداد ته ورته وایي که تجویز ورته وایي دا ما د چیرمنانو ته او د خپل د تاسیس صحابه چیرمن ته لیکلي ګروپ کار ان شاء الله کوو کنه موږ دا غواړو او زه صرف تاسو وایم چې مالا تاسو چې نه کنه تاسو وایي چې دا علاقه ترقیو کې نو خپل کوم اتحاد او اتفاق وکړي کنه ټیک ده نه زموږ خبر سره تاسو اتفاق شته کنه صحیح وایي اتفاق مشته